ونې بوټي که یو اړخ ته د صفا هوا ورکولو دپاره ډېر مهم کردار لوبوي، نو هلته د بوټو د اهمیت نه انکار هم نشي کولی، چې له وجې د انسانانو ژوند د ډېرو ناروغو نه هم بچ کیدی شي. په دې لړ کې د مردان میونسپل کارپوریشن لخوا د مردان ښار په مختلفو برخو کې د بوټو نال کولو پروژې دوام لري. د مردان ټي ایم ای د سوري د لاندې د بوټو نال کولو پرانسته د مردان میر حمایت الله مایار په لاس ترسره شوه. په دې موقع د مردان ټي ایم ای او تړلي ادارو د فارسټ ډپارټمنټ چارواکو هم په ګڼ شمېر ګډون درلود. د بوټو نال کولو او د دې په اهمیت د مردان د فارسټ ډپارټمنټ یعنی د زنګلاتو د محکمې په کمیونټي ډیولپمنټ په سوکې کارکونکي الیاس خان وایي چې ولس ته پیغام ورکوو چې هغوی دې بوټي نال کړي، ځکه چې دا د راروان نسل سره د دې یو غټه نیکي ده. چې کوم موږ پلانټیشن وکړو دا د ټي ایم ای مردان او محکمه جنګلات مردان په تعاون سره کیږي. دلته چې موږ څومره پلانټس کړو دا به موږ ان شاء الله ټي ایم ای مردان ته پرووایډ کوو، دوی له به ټیکنیکل انپوټ ورکوو چې په پراپر طریقه باندې به بوټي څنګه کوي او د هغې به حفاظت څنګه کوي او هغې ته به اوبه څنګه اچوي او نور ذمواري د دوی ده. انشاءالله به دوی دغه کوي او ټایم په ټایم به موږ راځو او د دې د لوک آفټر او دا څیزونه به ګورو چې یاره دې خصمانه کېږي نه کېږي. موږ خپل کوشش کوو چې لکه کم قسم پلانټیشن هم وشي، که هغه فری ډسټریبیوشن کې موږ پلانټس ورکړو، که هغه محکمه د هغې دغه وکړي شجرکاري وکړي یا که نور لاین ډپارټمنټس وکړي، نو د هغې لپاره موږ میکانیزم یو پراپر جوړ کړی چې د هغې خیال وساتلی شي. په داسې وخت کې چې په ګرد هیواد کې د ونو د کمي له وجې د ځمکې د شلېدو ویره هم رامخې ته شوې ده او پاکستان د موسمیاتي بدلون له وجې په هغه هیوادونو کې شمار دی چېرته چې د دې د وجې د ډېر زیات زیان جوړېدی شي. د نوې رپورټ تر مخه د خیبر پښتونخوا په 3 ضلعو کې چې پکې نوښار، پیښور او مردان شامل دي چېرته چې د ونو د کمي له وجې د سیلاب راتلو یېرې زیاتې دي. بخت محمد یوسفزي، پښتونخوا ریډیو، مردان.